بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جان خالد سچ د یو کې نستاسو په خدمت کې حاضر دي. کمیونټي ممبرانو په یو کې او ابروډ ټول سوالونه کړی دي چې د پاکستان نوی حکومت جوړیږي د دې باره کې مخکې پالیسی او د دې لایمل بسوي ستاسو ستراتیژي چې هغه زموږه فائدہ کوي. نو چې کوم ریسرچ ما لکه اندې کړی د استادو ته وړاندې کوم په باندې تاسو فرد نور معلومات کولی شئ او سوال کولی شئ خپل لیډرشپ نه کسانو نه ولې چې زموږه موقف ته د پاکستان د لپاره پاکستان قوم د لپاره زموږه د ادارو د لپاره چې دا نور مفید ثابت شي. په دې کې موږ ته ډېر چیلنجز دي. د موږ حکومت چې کوم نه به 2024 کې جوړیږي او رواني کې په پروینشل لیول فدرل لیول باندې نو سوال کول د دې لپاره چې موږ هغه باندې فردر داسې یو لایمل اختیار کو چې کوم باندې موږ د موجوده حالات نو کوم دي موږ ته مخامخ او حکومت ته مخامخ چې کوم دي د نېشنل سکیورټي دا بیا اکونومي مطلب زمونږه اکونومیک سچويشن څنګه دي پولیټیکل ایجوکیشن health دا ټول کرایسس دي. د دې نه وته لپاره څه ستراتیژي اپناول دي د لپاره ان ډیپث ریسرچ پکار دي او کلیکټیو افورت پکار دي د ملک د نېشنل انټرست کې او د سره چې کوم دوباره د دیشګده اثرات او حالات شوي دي دا زمونږه علاقو کې ریجنل هم دي او بین الاقوامي سطح باندې هم دي. نو دې ټولو ته چې ګورو دي نو موږ څنګه سیفټي ان سکیورټي کیږي د سره یو بل چیلنجینګ سیستم را روان دي. دی باندې سوال تاسو کولی شئ چې د دبليو ایچ او دبليو اف انټرنیشنل ټریټي جوړیږي هغه جوړه شوی تقریبا دای باندې څوک به داغه ټریټي ساين کوي کوم ملکونه کوم کسان کوم حکومتونه او دا چیلنجینګ دي د مخکې نه ډیر زیات ولې چې بیک بای یو ان هم دي. نو د کې کوم څه جوړیږي د نیو ورلد اورډر یا ډیس اورډر دا اوس ټول باندې خبرې کیږي د وی بین الاقوامي سطح باندې سکالرزم په دی باندې باز ډسکشن روان دي. زموږ ملک نوی حکومت ته چیلنجز دي آی ایم ایف قرضې دي لوکل پروینشل فدرل لیول باندې دي د ته وسکیږي موږ د نه څنګه وزو دا ټول نظر کې ساتلو لپاره چې دین موږ یو خپل رول ادا کو ان د نېشنل انټرست اف پاکستان چې مونږه دا چیلنج څنګه ټیکل کو ان شاء الله او د مخکې لپاره یو کریکشنل ستراتیژي او ستراتیژي جوړ شي. امید لرم دا تاسو فائدہ کې مرشي مخکې په ریسرچ مو کې دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.